12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف امینا محبت سره وړاندې کې حضور مبارکه باندې اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. گرامی قدر لري نږدې راتلونکو مشرانو کشرانو نوجوانانو سادات اهل سنت ټول مسلمانانو ورونو تاسو ټول ته خوش آمدید هر کله ویم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما عزت مندو نن 1444 سنی ہجری 25 تاریخ دے اخیرنے اسلامی میاشت دے دین بعد با 1445 یعنی نبی علیہ السلام ہجرت دکال اغی ورز نرواخلا ترنن پورے سور لسوا او سلور سلویخ کالا وشول. سلور سلویخ کال اسلامی کال بشروع کی گی. قرآن کے اللہ فرمائی ان العدتا بے شک اشمار عند اللہ اللہ کو نزبان دے 12 شہرہ 12 میاشتی پکال کے اللہ باندے اللہ کو نس باندے دمیاشت و شمار چھ دے اگا 12 تی فرمائی یوم خلق السماوات والارض کم ورزینا چھ اللہ اسمانونا عظمہ کے پیدا کری. اس مون مسلمان چیو مون مسلمان با کمری سپگمئی حساب پسیسو او عیسایان چھ دی اغل مر پہ حساب سرزی جنوری فروری مارچ اپریل جون جولائی اگست دا شمسی میاشتی دا المر حساب دے دا کفار و شمار دے دا عیسایان و شمار دے. زمون مسلمانو چھ دے اغا 12 میاشتی دی اسلامی محرم الحرام سفر المظفر محرم سفر بیا ربیع الاول ربیع الثانی بیا جمادی الاول جمادی الثانی بیا رجب بیا شعبان بیا رمضان بیا شوال المکرم بیا ذی القعدۃ الحرام او بیا ذی الحجۃ الحرام. دا 12 میاشتې دي. نن د اسلامی میاشتې اخیرنۍ میاشتې 25 تاریخ ته 25واں تاریخ ته یعنی را روان بود پو ورځ باندې یا زیارت پو ورځ باندې با اسلامی کال اولنۍ ورځ وي. په دې ورځ باندې حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ شهادت هم شوه دي او د دې ورځ یو بهترینه وظیفه ده ان شاء الله په اخر کې بدرته بیانوم. په اخر کې په دې ورځ یو اهمه وظیفه ده چې په کل کال کې نه کې صرف په دې ورځ کې او ان شاء الله فائدې به حاصل کړي. ما عزت مندو صحابہ کرام راغ نبی علیہ السلام توائی قربان یہودیانو داسی ٹوکای لسر نتاو کڑائی او عیسایانو ٹوپی پسرو باندې اخاو دیوی مونگ سکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو فرمائے الفرق بیننا و بین المشرکین العمامت علی القلانیس. وی فرمائل زمونگا او مشرکینو پا مینس کے فرق دادے چی مونگ با ٹوپیو لپاسا پٹکی تڑو دے دوی لپاسا با مونگا ٹوپیو لپاسا مونگ پٹکی تڑو. یہود دا سے ٹوکے لسر نتاو کی نصارہ ٹوپی پا سرک دوی مونگ با پا دیر ٹوپیو باندے لپاسا پٹکی تڑو چا فرق موازی ہوئی پہاری او شیس کے مونگا فرق. اس کسوک پسر داسی ٹوپی دے گناہگار نہ دے کسوک داسی سر نٹو کہتا ہو کہ گناہگار نہ دے جائز دے او چنید دا ثوابی اللہ با ثوابون پہ ورکے ولی چا لس سر گرزدل مکروح دی او کا ڈوڑی تا لس سر کینس دے سر پریزت کے بے برکتی رازی.
دی رزق تنگ دستی سلویخ اسباب دی انسان رزق تنگی سلویخ اسباب دی په دې کې یو سبب دا دی چې لوستر سړی ډوډۍ ته ناست نو چې یو سړی مونځ ته لوستر ولاړ وي هغه به څه کیفیت بهرحال الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرق بیان کو نو زمونږ او د مشرکینو منځ کې یو فرق دی یو ډیفرنس دی فرق زمون مسلمانو اسلامی میاشتې دي مونږ بخپل معاملات دی اسلامی میاشتو مطابق کو تر دې پورې چې زکات چې دی په انګریزي میاشتو کیږي انګریزي میاشتو باندې کیږي خو د زکات وجوب چې دی هغه اسلامی میاشتو باندې دی که یو سړی په انګریزي میاشتو کې کیږي زکات خو حکم دادی چې دی په اسلامی میاشت مطابق په د باندې کال پوره شي بیا به د زکات ورکړي فرق څه دی اسلامی میاشت چې دی دا د 29 30 وی او انګریزي چې دی هغه د 30 31 وی په دې کې صرف یو فروری دی چې هغه 28 وی او 15 کالونو نه بعد د 29 کېږي نو بیا خامخا اسلامی ولې ورځې کم شوي انګریزي ورځې زیات شوي نو الته ستا په زکات باندې هم فرق پریوزي نو دې لجاتا زکات حکم دادی چې هغه به هم اسلامی میاشت مطابق ورکوي نو 12 میاشت دي الله فرمای منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې بیا سلور میاشتې عزت حرمت شرف والے میاشتې دي شرف والے میاشتې دي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په بارگاه یو صحابي حاضر شو وای قربان رمضان میاشتې نه بعد افضل روزه د کومه میاشتې دي الله محبوب ورته فرمایل رمضان نه بعد فضیلت والا میاشت چې د روزو په اعتبار سره هغه محرم الحرام میاشت ده بل روایت کې راځي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم با چاته چې روزه متعلق ویل نو ورته بیا د محرم روزه نیسا په بل روایت کې راځي حدیث شریف ته چې د محرم ایو روزه چې دا د عام ورځو نور میاشتو د دیش روزو برابر ایو روزه ده دومره فضیلت او د رمضان نه مخکې لسم محرم الحرام روزه خو فرض وا سو وخت رمضان روزه فرض شوه بیا د دې فضیلت الله د دې فرضیت الله محبوب او فرمایل چې اوس فرض نه دی کسو کې ونی سينو خبره ده نو سنت نو په دې میاشت کې ډیر الله انعامونه یې خو دي خاص کر د دې میاشت لسم تاریخ چې دی لسم محرم الحرام لسم محرم ورځ ته یوم عاشورا وای یاد وساتئ آدم علیہ السلام غنم خړلو یو روایت کې راځي سلوي خرزه یو روایت کې راځي سلوي خالا یو روایت کې راځي 1500 کاله آدم علیہ السلام په دې باندې نادیمو او جړای کوله 1500 کلونو نه بعد الله یې لسم محرم الحرام په ورځ باندې توبه قبول کړه پورا شپږ میاشتې د نوح علیه السلام کشته په اوبو کې روان او په کل دنیا باندې اوبوي طوفان نوح لسم محرم الحرام په ورځ باندې د جودي په غره باندې دا کشته الله په خیر او عافیت سره ودرول او خلق ته کوشول نو حضرت نوح علیه السلام په خپل هم روزونی سلام او اتیا کسان ور سره حضرت نوح علیہ السلام باندې اتیا کسانو ایمان راوړو په 950 سال تبلیغ کې نو دې اتیا کسانو په دې شکرانه کې دې لسم محرم الحرام روزه وساتله په دې میاشت کې حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته گزار شو نو دې لسم محرم الحرام په ورځ باندې الله دې نمرود له اور نه د نجات ورک حضرت یونس علیہ السلام یوشع بن نون حضرت یونس علیہ السلام پورا سلوی خورز د ماهی په خېټه کې تیرې کړې سلوی شپې سلوی خورز تیرې دانه بعد الله په لسم محرم الحرام په ورځ باندې ماهی له خېټه نه د بهر راوستل دومره فضیلت والا ورځ حضرت موسی علیہ السلام قوم باندې سلویخ کالا مسلسل یہ روایت مطابق راضی 120 سال ولې چې
ولید بن مصعب بن ریان فرعون نوم ولید و فرعون 300 سال داسې تیر کړي چې په سر کې درد هم نه ورغله. فرعون 120 سال بنی اسرائیل باندې انتهایی ظلمونه کړی دي او بنی اسرائیل د موسی علیه السلام په انتظار کې و. دوی ته مخکې پیغمبرانو ویلو چې داسې یو نبی به راځي بیا به دې فرعون نه تاسو ته نجات درکړي. 120 سال انتظار یې وکړلو. الله رب کریم په دې 10 محرم الحرام په ورځ باندې فرعون سره د قوم په دریای نیل کې غرق کړو، ډوبې کړو او موسی علیه السلام او د قوم ته نجات ورکړو. حضرت ادریس علیه السلام 10 محرم الحرام په ورځ باندې الله آسمانوں ته اوچت کړه. حضرت عیسی علیه السلام 10 محرم الحرام په ورځ باندې الله آسمانوں ته اوچت کړه. نو دا ډیره با برکت فضیلت والا ورځ ده. دا کل ورځ د محرم فضیلت، خو 10 محرم الحرام ورځ چه ده دا لواړو نه فضیلت والا ده. او بیا غټه سانحه چې شوه ده حضرت امام علی مقام امام الحمام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ نواس رسول د نبی علیہ السلام مسیح سره د 72 رفقاو په دشتو بیابان کې په دې شګو کې او په دې درې ورځې اوبه باندې دا ور سره دریای فرات موجود و. اوبه په بند کړل شوې تر دې پورې چې د شپږو میاشتو معصوم علی اصغر د امام حسین زوی هم د ظالمانو پرې نه خو او هغه هم په غشي وښتلو او غشای د مراینه پورې ووتلو. هغه په دې ورځ باندې سره د 72 رفقاو شهید کړل شوی دی. امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه هستی نبی علیہ السلام فرمای چې زما په دنیا کې هم 2 ګلونه دي او په آخرت کې په جنت کې به زما 2 ګلونه وي. بسو کې امام حسن مجتبی امام حسین مرتضی او فرمای دا د جنت نوجوانانو سرداران دي. امام حسین امام حسن دا د جنت نوجوانانو سرداران دي. او فرمای حسین منی وانا من الحسین، حسین لمانه ده او زل حسین نه یم. امام حسن لمخ نوالا ترنامه پورې بالکل هو به نبی علیہ السلام مشابه. هغه زمانه خزو به نکاح ور سره کولو چې موږ ته برکت ملو شي. سل نکاحونه کړی دي. امام حسن یو لبل پاسا هغه به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوفه په لارو کې आवाज کوله خزو نکاح ما سره کوي دا طلاق غرزوي خزو بصیر او برکت حاصله ولو د امام حسن مجتبی بالکل د نبی علیہ السلام مشابه. او امام حسین نامه نه ول تر خپو پورې د نبی علیہ السلام مشابه. امام اہل سنت فرمائی ایک ہے سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. نمائی عزت مندو قدر مندو دایو دا سے میاشترا روانہ دا انسان تپکار دے قرآن کے اللہ فرمائی فلا تظلموا فیہن انفسکم پدے میاشتو کے پخپلو زانونو باندے ظلم مکوئے. ظلم پا زانونو باندے مکوئے. گانے باجے ما اورے اللہ نا فرمانی ما کوئے غلط نزان وساتے ولی فرمائی نقلب القلوب وافئدتهم زبد تاسو زړونه وګرځاو ما نو فرمائی دې زړو ګرځې دو درې نخي کتابو لیکلي د امام غزالی سے فرمائی کله چې انسان زړه الله وګرځوي نو دته په عبادت کې لذت نه ملاويږي. گناہ بکوي گناہ په وخت پدې د الله یره نه لري او فرمای مړی بکیږي خو مړو نه بدای عبرت نه حاصلوي. نن زمون په قبرستان کې مړی خخېږي ال تخلق لګوي غپې شپې لګوي د کسوي کنوي کزه غلط ویم به چې استاد جی تروغ موایا په منبر رسول درته ما مړی خخېږي دی خو مون خلک غپ شپ لګوي. دومره چې هغه مولوی صاحب تقریر کوي هغه ته هم څوک وګ نه نیسي. دا څه شی دی؟ نقلب القلوب. الله زمونږ زړونه ګرځولي دي. عبادت خوند نه کوي. که عبادت خوند در کولو نو چې څنګه ته ماسپخین کوي دکه سه بتا ماسخوتن هم کولو دکه سه بتا سحر هم کولو
بلکې 99% خلق چې دی سهار مونږ ته مکمله چټي ور کړی دا او الله چې ناراض شي یاد وساتئ حضرت عیسی علیہ السلام متعلق ما اورس کتاب کتو یو علاقے باندې راغی سرسبز و شاداب وا نن د سواد 2009 2008 هغه تصویرونه وګوره او نن وګوره څومره ډیفرنس ته څومره فرق ته دا څه شی دی الله فرمایي ظهر الفساد فی البحر فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس د خلکو گناهونو په وجه سره پزمکه کې او پاسمانونو کې فساد خور شو نما عزت مندو حضرت عیسی علیہ السلام راغه خیستا سرسبز و شاداب کله دی انتہائی حسین و جمیل کله دی باغونه دی پکې نهرونه دی سټیم بعد بیا راغه مثال کے طور پر یو سړی 2009 کې راغله 8 کې راغله سواد تا او اوس ارادن نه کې وای به یاره به داس چل شوی دی دا سین خو په مثل د ایوه ناله بيدو اوس خودنه بو جوړ شوی دی حضرت عیسی علیہ السلام رب ته پسجده شو یا رب دا وته هر څوران کړی واورا په دې غوګونو واورا په دې زړه ګل دسته کې ځای ورکا حضرت عیسی علیہ السلام ته الله وحی فرمایلا ها اے عیسی دا ډیر سرسبز و شاداب علاقه وا ډیر مې حسینه ګرځولې وا خودل ته یو کس راغی او دلته یوې چینې نه یوې چشمې نه اوبه وسکلې مسلمانو خو مونځ نه کولو ما ته خوند را نه کړو دا کل علاقه مې ورانه وګرځول چې یو مونځ نه کوونکي سړي دومره نحوست وي بیا ته ما پسې راشه استاد چېرې برکت تعویض خورا کنه امام حسن بصری صاحب ته یو کس راغی وایي چې مونږ کور ته روپۍ ډېره راځي مال شال ډېر دی خو برکت نشته دی هغه خدا سے خلقو مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله فرمائی مومن له فراست نظام ساتي د الله په نور نظر سره خلقو ته ګوري د ته هر سخکاری حضرت امام حسن بصری ورته فرمائی صاحب برکت دعا مکوا ستا په کور کې د 200 کالو معصوم پروت ته غموز نه کوي په وجه سره به برکت دي 1000 تعویذونه وایسا د دنیا پرهیزګار نه پرهیزګار سړی نه وایسا برکت پرانه شي چې تر سو پورې تا کور کې موز نوي شروع شوه هیڅ کله به برکت رانه شي دا کنفرم خبر ده ما عزت مندو قدر مندو چې یو سړی یو معصوم د 200 کالو وی هغه به برکتی نحوست کور کې ګرځيږي د موز نه کول دلته خو پلار هم وده ده دلته خو مورکۍ هم وده ده دلته خو نوجوانان لونه هم وده دي نوجوانان زمن هم وده دي ما عزت مندو قدر مندو بیا به خاور برکت راشي نبی علیہ السلام فرمای بیزه ساتي دا برکت لري فرمای سپای ما ساتي فرشته ناراضي علما فرمای دا الله محبوب د سی ولی فرمای فرمای دل جاته چې په زناورو کې لواړو نام مخ کې کم زناور چپاسي هغه بیزه ده سحر کې په زناورو کې پسارو کې لواړو نمخ کې چسترګې کولاو کوي هغه بیزه ده نبی علیہ السلام زکو فرمایل چې ساتي سترګې به سحر کې کولاوي الله یاد به کوي په کور کې مو برکت وي